دې خلکو یو ځل بیا د اهل سنت والجماعت په کتابونو دروغ ویلي دي او د صحابه ګستاخي کړې ده. که زه له تاسو نه پوښتنه وکړم چې دا خلق ولې شرم او حیا نه لري، د تاسو به جواب دا وي د هر قاتل پل ستا درشل راغې وشرمېدې، خو لا تر اوسه هم قلار نه یې پلاره نه یې. بیا وایي تش د صورت مجسمه یې د فتوو مشین یې، تش د صورت مجسمه یې د فتوو مشین یې، نو په ماحول کې د کردار نه یې پلاره نه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ناظرین، ما یو څو ورځې مخکې ابو عماد حیدري په نوم باندې یو ملګری دی الیتشي دی، هغه یو پوسټ لګولی و. په هغه پوسټ کې هغه دا لیکلی و چې بی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه کردار. ما چې کله دغه پوسټ وکړو، دغه لایو په هغې باندې پروګرام و، نو ما د ترمذي شریف یو حدیث راواغستو. اما دا سوچ وکړو چې بی زه د ده سره په دې باندې خبر وکړم چې پیغمبر پاک ویلی دی چې حضرت معاویه ته دعا کړې ده. نو کله چې ما هغه ته دا حدیث پیش کو په لایو پروګرام کې، نو هغه یو خو د هغې رد وکړو، بیا د رد سره سره زموږ د اهل سنتو د ډېرو کتابونو نه حوالې راکوي او بیا پکې دا خبر وکړو چې بی ته لرې مزه ته د امام نسائی چې چا نسائی شریف لیکلی دی، ته د هغې د شهادت تاریخ وګوره چې څنګه شهید شوی دی، واقعه یې وګوره. بیا دغه شان زموږ د اهل سنتو په نورو بزرګانو کې د هغې یو بزرګ حوالې راکوه چې هغه وایي چې زما په مجلس کې چې کوم سړی د معاویه ذکر کوي هغه زما مجلس ګنده کوي. باقاعده د اهل سنت کتابونو حوالې وي. نو په افغانستان کې یا په سعودي په کوم ملک کې ناز قاری صاحب ستا چې کوم انداز دی، ستا چې کوم الفاظ دی، امت ته مات کو کنزل، نو په آسان الفاظو کې دا وایم که چېرته ملا یا قاري د هغه اخلاق د هغه انداز ستا غوندې، نو لعنت دې شي په داسې قاري باندې او لعنت دې شي په داسې ملا باندې. ملا ستا غوندې نشي کېدی، نه د وطن نه د ملک نه د مسلمانانو د روغې خبره شته، خو همیشه یا کنزل یا فساد دی. نو زما وروڼو، د دغه خبرې او د دغه ویډیو مقصد دا دی چې ما د معاویه دفاع ونه کړه، نشم کولی. دې قاري صاحب ته زه درخواست کوم چې دغه هلک سره مخامخ شه او د معاویه دفاع وکړه. زه به تا ته هله ووایم چې ته د صحابو دفاع کوې. وخت یې واخله، موږ به ټول ستا په انتظار یو چې ته د معاویه دفاع وکړه. زما ستا اهل سنتو څه لیکلي دي د هغې رد پیش کړه. بله خبره دا ده، د پړاچنار او کم حالات چې ستاسو غوندې د جبو د لاسه، ستاسو غوندې د مولیانو د لاسه روان دي د پښتنو، زه به یو خبره وکړم چې پښتانه چې څومره استعمال شي دي په دې کائنات کې، په دې دنیا کې، داسې بل قوم نه د استعمال شي. او بله خبره چې پښتانه که استعمال شي دي، د استعمال وجه او د استعمال ذریعه ستا غوندې ملا جوړ شي دی، کم حالات روان دي. او بل ضروری اکثر مان خلک تپوس کوي چې د پړاچنار په حالاتو باندې ته څه وایي، نو دا د ریاست مسله ده او ریاست په دې باندې پوهېږي زه څه کوم، ته څه کوي او هلته څه کېږي. خو استعمال پکې دغه غوندې مولیان یا دغه غوندې خلک چې د هغوی کار دی فساد، د هغوی کار دی دوه په آپس کې جنګول، د هغوی کار دی د پښتنو نسل کشي. کم حالات روان دي، کم حد ته ورسېدو. نو زه به دی ویډیو کې دغه خبره کوم چې قاری صاحب ته خو اول ستا دا خبرې زندیق ویل یا کنزل کول، نو هغه په خو ستاسو عادت ته موږ په دې خبرو څه پروا نشته. البته دوه کارونه به وکړي، یو به ته د صحابو د دفاع نوم اخلي، د حضرت معاویه دفاع وکړه او د دغه هلک سره مخامخ شه. زه مخامخ شوم، ما د حدیث پیش کو، هغه د هغې رد پیش کو، بیا زما د اهل سنتو د کتابونو نه حوالې راکوي، هغه ویډیو ته راغستې ده ته بیا کنزل کوي. دا نه ګوري چې بی ما څه ویلي دي یا هغه ما ته څه ویلي دي. نو بله خبره دا کومه، قرآن کې الله رب العزت فرمایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. تا چې کوم نورو مسالکو ته کنزل شروع کړي دي، قرآن کې الله تعالی وایي چې تاسو د غیر خدایانو ته بد مه وایئ، فیسب الله عدوا بغیر علم. هغوی به الله رب العزت ته کنزل کوي، علم به ورسره نه وي. اوم په دغه انداز باندې تا ته وایم چې بې دغه فساد پرېږده. او بیا یو اشعار دي، یو څو د دغې مولیانو دا کم چې حالات روان دي، زمونږ فیض علي فیض صاحب یو څو شعرونه لیکلي دي، تاسو ته مې پیش کړو. هغه وایي چې د مهدي په انتظار نه یې په لاره نه یې، چې د مهدي په انتظار نه یې په لاره نه یې، چپ شه ملا کاکا د کار نه یې په لاره نه یې. باوی د هر قاتل پل ستا درشل راغې وشرمېدې،
د هر قاتل پل ستا درشل راغه و شرمېدې خو لا تر اوسه هم قلار نه یې بلار نه یې بیا وایي ته د شیطان پشان الله منې ادم نه منې ته د منصور پشان پدار نه یې پلار نه یې بیا وایي د قام وحدت او محبت ته پکې نه سمېږي د قام وحدت او محبت ته پکې نه سمېږي د نفرتونو نه وزګار نه یې بلار نه یې تش د صورت مجسمه د فتوو مشین یې تس د صورت مجسمه د فتوو مشین یې نو په ماحول کې د کردار نه یې بلار نه یې او داستا بلاره بزن نظم او جنت ته وزم مولا صاحب داستا بلاره بزن نظم او جنت ته وزم زما د پاره ته معیار نه یې بلار نه یې والسلام ورحمت الله